السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله یې. ملګرو زه یم، ما خو به پیژنئ او دا را سره واړه رونه دي. ملګرو نن در سره ډیره یو ناشنا واقعه شیر کوم او روانم په دې باغونو او پټو کې، او دا واقعه د دې باغونو او پټو متعلق د ځکه در سره شیر کوم. دا تاسو ګورئ ټول باغونه او پټي دي، ډیر یو مزیدار ځای دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې یو وارې یو سړی په دشت و بیابان کې روانو، او وی دغه سړی په دې دشت و بیابان کې روانو، ناڅاپه د ده په سر باندې وریځ راغله او دغې وریځې ته آواز وشو چې لاړه شه ای وریځې لاړه شه، د پلانکي سړي په باغ باندې باران ووروه. دا سړی وی ډېر انتهایی حیران شو چې دا لا څنګه سړی دی چې وریځې ته حکم کیږي چې لاړه شه او د هغه په باغونو باندې د هغه پټو باندې باران ووروه. دا واقعه ځکه در سره اوس شیر کوم. ما تاسو مخکې مو ویلې چې دا زه اوس په دې پټو کې روان وم، په دې باغونو کې، او دا واقعه مې ذهن ته راغله چې د خپلو ملګرو سره شیر کړمه. نو دغه سړی چې حیران شو، د حیرانتیا نه بعد په دې ورځې پسې روان شو چې دا ورځ چېرته ځي. دا ورځ تلا 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 او داسې غرونه یو بل دشت و بیابانو، هلته کې یو سړی و او د هغه باغونه پټي وو، او په هغې باندې لاړه، باران یې پې وورولو، او دغه سړی زر زر لګیا شو خپل باغ طرف ته، خپل پټي طرف ته اوبه راواړولې. دا سړی د وریځې پسې تلو تلو تلو، او د هغه سړي د کم سړي نوم یې چې اورېدلی و چې لاړه شه وریځې د هغه سړي په باغ او د هغه په پټو باندې باران ووروه، تر هغه پټي پورې وریځ لاړه، وریځې په هغې باندې باران وورولو. نو دا سړی م ورپسې و. دا سړی چې کله هلته ورسېدو او دا ټوله معامله یې وکړه چې ورځ راغله، په دغې باغونو باندې، په دغې پټو باندې باران وورولو، دغې سړي ورته اوبه راواړولې خپل باغونه او خپل پټي اوبه کړه. نو دا سړی نږدې ورغی، هغه د باغ مالک ته وایي ستا نوم څه دی؟ هغه سړی ته ډېر په حیرانتیا سره تپوس کوي چې ته یې څوک او زما د نوم پوښتنه څنګه کوې؟ نو هغه سړي ورته خپل نوم وښودو، د باغ مالک ورته خپل نوم وښودو. بیا ورته دغه د باغ مالک وایي چې تا ما نه د نوم پوښتنه څنګه وکړه؟ نو دې سړي ورته ټوله واقعه بیان کړ چې زه دغه رنګې په یو دشت و بیابان کې روان وم، او دغه رنګې ورځ زما په سر راغله، او ورځې ته دا رنګې ستا نوم واغستلی شو چې لاړه شه د هغه په باغ باندې باران ووروه. نو وایي زه ډېر حیران شوم چې ستا کم داسې عمل دی چې ورځې ته حکم کیږي چې لاړه شه ته د هغه په باغ باندې باران ووروه. دغه سړی ورته وایي زما خو نور داسې هېڅ خاص عمل نشته، خو ها عمل زما دا دی چې کله زما دا باغ میوه وکړي یا څه دانه وکړي یا نور داسې څه را برابر شي، نو وایي زه د دې مال د دې ګټه په 3 حصو کمه. یوه حصه د ټول نه لومبۍ زه د الله رب العزت په لاره کې ورکمه، او دویمه حصه چې ده هغه خپلو بچو ته ورکمه، او دریمه حصه چې ده هغه زه واپس په دې باغ باندې لګومه. نو مسلمانانو ورونو، د دې واقعې نه موږ ته دا درس میلاو شو چې کوم خلک په خپلو مالونو کې د الله رب العزت حصه کوي، د الله رب العزت په غریبانانو باندې خپل مالونه تقسیموي، او په خپلو مالونو کې د غریبانانو خلکو حصه کوي، د الله رب العزت حصه کوي، نو بیا د هغې د باغونو انتظامات، د هغې د باران او د اوبو او د ساتلو انتظامات الله رب العزت په خپله کوي. ګوره ورځې ته حکم کیږي چې لاړه شه ته د پلانکي سړي په باغ باندې چې دی باران ووروه. نو مسلمانانو ورونو، په کار دی چې زمونږ لږ مالي خو په هغې کې د الله رب العزت حصه وکړو. زه ډېر زیات دا لاس مې ستړی یم شو، په یو لاس مې موبایل نیولی دی. کله چې موږ او تاسو په خپلو مالونو کې د الله رب العزت حصه کوو، بیا به زمونږ د مال، زمونږ د کاروبار حفاظت، انتظام د به الله رب العزت په خپله کوي. امید ده انشاءالله چې واقعه به ستاسو خوښه شوې وي، او د ثواب په نیت د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کوئ. لاس مې بالکل ستړی شو، خو ضروري مې وګڼله چې د خپلو ملګرو دپاره دغه رنګ یو واقعه په دې پټو کې ریکارډ کړم. په دې باغونو کې روان وم، نو ذهن ته مې دا خبر راغله او ډېر زیات ستړی م شوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.